پروګرام کې هرکله قدرمن کوونکو په خبر کې د ترانسپورت لویه منصوبه د ولس د سہولت لویه منصوبه بي ار ټي چې د هغه انټرنل اډیټ رپورټ راغلی دی او په هغه کې د ځینو اعتراضات په هغې باندې مخې ته راغلي چې په خریدارۍ باندې اعتراضات مخې ته راغلي دغه شان په بسونو دننه چې د ویډیوز نشته په دغې باندې اعتراضات مخې ته راغلي دي ورسره د بي ار ټي په کرایانو کې د اضافې خبر هم مخې ته راغلی قدرمن راځي چې په دغه حواله لومړنی دا رپورټ وګورو دغې نه پس راځو او د بي ار ټي ترجمان سره هم خبرې اترې کوو په دې حواله او دغه شان یو سینیر صحافي سره هم خبرې کوو چې دغه څه صورتحال چې دی مخې ته راتلی شي راځئ چې لومړی دا رپورټ وګورو بی آر ٹی چلونکي ادارې ټرانسپیشاور انټرنل اډیټ رپورټ مخې ته راغلی دی په رپورټ کې په اساسو سی سی ټي وي سیل ټیکس او نور سامان په اغستو اعتراضات اوچت کړي شوي دي اډیټ رپورټ کې ویلې شوي چې ټیکدار آی ټي ایس سیستم په اساسو کې نه دی ريجسټر کړي په دې د منیجمنت کمپنۍ لخوا جواب ورکړی شوی چې ایست منیجمنت سیستم جوړولو سره 8.5 اساسي ريجسټر کړي شوي دي رپورټ کې ویلې شوی چې د بی آر ټي سټیشنز او بسونو دننه ویډیوز هم موجود نه دي ویډیو منیجمنت سیستم ته په 10 ورځو کې ویډیو سٹور کول وی په دې منیجمنت کمپنۍ ویلي چې په 10 ورځو کې د سټیشن او کوریډور ویډیو صرف پلی بیک موجود دی د بسونو دننه ویډیوز په 10 ورځو کې سٹور کول د کنټریکټ برخه نه ده په رپورټ کې دا هم ویلې شوی چې د بسونو دننه سی سی ټي وي لایو سټریمینګ هم نشته ولې سټریمینګ د کنټریکټ برخه ده د کمپنۍ منیجمنت د اعتراضاتو په جواب کې ویلې شوی چې د بسونو د لایو سټریمینګ تجربه کړې شوی ولې کامیاب شوی نه ده بلخو رپورټ کې ویلې شوی چې د نه هلکو خریداري د پروکیورمنت په ذریعہ نه د کړې شوی په دې منیجمنت کمپنۍ ویلي چې خریداري د چیف ایگزیکټیو په منځوري سره شوې ده آینده بعد د لاک روپونو زیات خریداري د پروکیورمنت ډپارټمنټ په ذریعہ کولی شي په رپورټ کې دا اعتراض هم کړی شوی دی چې په زو کارت سیلز ټیکس نه دی جمع کړی شوی نه په بي آر کې جمع کړی شوی دی جی قدرمن کوونکو دا رپورټ تاسو کړو دا وخت زموږ سره ټرانسپیشاور ترجمانه صدف کامل د ټلیفون لارې موجود ده هغې نه په دې حواله باندې تفصیلات اخلو چې دغه کوم اډیټ رپورټ راغلی دی په دغه کې څه بې ضابطګیانې چې دي هغه شوي دي جی صدف کامل صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم زه ډیره مننه تاسو چې تاسو ما ته موقع راکړه ستاسو ډیره زیاته مننه مشرق ټي وي ته د وخت ورکول لپاره دا راته ووایي چې دا اډیټ رپورټ چې دی مخې ته راغلی دی بي ار ټي خو یو بهترین منصوبه ده ولس او په خصوصي توګه باندې زنانه طالب علمان چې دي هغه دې ته ډېر زیات خوشحاله دي دا هغو سفر چې دی ورسره ډېر زیات اسان شوی دی دغه اډیټ رپورټ کې څه اعتراضات مخې ته راغلي دي په دغې باندې د ولس هم پوهه کوي او موږ هم پوهه کوي چې څه اعتراضات پې شوي دي جی تاسو ته ټول مخکې خدا وضاحت کوم چې دا کوم اډیټ رپورټ تاسو خبره کوي کوم دا اعتراضات چې راغلي دي دا د 2021-22 رپورټ دی دا اعتراضات اوس دی وخت کې نشته کوم اعتراض چې دی چې اسټس رجسټر نه دی آی ټي ایس سیستم کې هغه اوس ټول رجسټر دی د وخت کې د زو کارت چې ټیکس نه دی کلیکټ شوی هغه اوس کلیکټ شوی دی دا د 2021-22 رپورټ وو دا اوسنی رپورټ نه دی خجی صدف کامل صاحب دا راته مو وایي چې بي ار ټي د کرایانو په اضافې په حواله باندې چې کوم خبر مخې ته راغلی دی چې په هر سټاف باندې 15 روپۍ کرایه چې دی په هغې کې اضافه کولی شي دې خبر کې څومره صداقت دی د دې خبر د بي ار ټي کرایه کې تاسو ته پته ده چې کله د بي ار ټي شروع شوی دا هغه وخت زموږ 10 روپۍ کرایه وه هغې نه پس د کې یو ځل اضافه شوې وه او 15 روپۍ زموږ کم نه کم کرایه وه زیات نه زیات کرایه د وخت کې 55 روپۍ وه هغه کې اوس په 2022 نومبر کې د ټرانسپیشاور د طرفه دا تجویز تللی دی چې د کرایو کې د 5 روپۍ اضافه وشي هغه ځکه چې زموږ کوم اخراجات دي هغه ډېر زیات شوي دي چې کوم هغه وخت کې موږ ته ډیزل په 106 روپۍ لیټر ملاوېدل اوس ډیزل د دې نه د 2 نم زیات شوی دی دغسې بجلی قیمتونه زیات شوي دي منیمم ویج هم زیات شوی دی زموږ اخراجات زیات شوي دي نو موږ له تجویز ورکړی و 2022 کې او دا فیصلې اختیار چې دی دا زموږ ادارې سره نشته دا ټرانسپیشاور سره دا فیصلې اختیار نشته دا اختیار د کے پی اربن موبیلیټي اتھارټي دی نو هغې اوس پورې په دې کرایانو زیاتولو باندې فیصله کړې نه ده خو او زموږ د طرفه دا تجویز ضرور تللی و چې د کرایو کې هغه موږ بالکل ډېر کم ایښلی دی 15 روپۍ به اضافه یې صرف او هغه ځکه چې په عوام باندې بوج ډېر راځي خو دا ده چې که 15 روپۍ هم اضافه وشي نو بي ار ټي سیستم ته به هغې نه ډېره فایده وشي خجی صدف کامل صاحب دا راته مو وایي چې دغه بي ار ټي چې کومه منصوبه ده دوی په خپله باندې څه ریونیو جنریټ کولو دپاره هم څه پلان چې دی هغه جوړ کړی دی که نه د ولس نه چې دی هغه په خپله خرچې پوره کوي د بي ار ټي چې کومه منصوبه ده یو خو زه مخکې دا وضاحت کول غواړم چې دا یو پبلک ټرانسپورټ سروس دی د پبلک د عوام دپاره چې کوم د هغې د فلاح دپاره د هغې د سهولت دپاره کومې منصوبې وي
څنګه چې هیلث والی صحت والی هسپتالونه یا سکولونه وي ایجوکیشن والی نو هغه ټول د حکومت په مالی امداد سره همیشه چلیږي نو داسې بي آر ټي همداسې یو اداره ده چې د هغې مقصد منافع جوړول نه دی خو بیا هغه فاینانشل سسټینیبلټي دپاره موږ د کرایې نه علاوه چې کوم ریونیو جنریشن دپاره زموږ پلان دي نو هغه کې یو خو زموږ اډورټایزنګ چې کوم اوس هم کېږي او 3.5 ملین د هغې زموږ کانټراکټ ساین شوي هم دي هغه جنریټ کېږي او د هغې نه علاوه هغې کې مخکې ایکسپانشن پلانز هم شته اډورټایزنګ به نور زیاتېږي دې نه علاوه د بي آر ټي 3 کمرشل پلازز دي هغه لا دې وخت پورې هغه ټرانس سره دي نه چې کله که هغه ټرانس پېښور ته هینډ اوور شي نو د هغې نه به هم کافي حد پورې ریونیو جنریټ کېږي او دا چې کوم موږ ته سبسډي اماونټ ملاویږي نو دا به هغې سره کم شي انشاءالله. ډیره زیاته مننه صدف کامل تاسو ترجمان بي آر ټي مشرق ټي وي ته پروګرام مشرق راوډ ته د وخت ورکولو جی قدرمن کتونکو دا وخت زموږ سره سینیئر صحافي نادیه صبوحي د ټلیفون لارې موجود ده هغې نه په دې حواله باندې تفصیل اخلو چې دغه بي آر ټي منصوبه چې کومه ده په دغه کې د کرایه کې چې کومه اضافې باندې کوم سوچ شروع دی دغه نه به ولس ته څومره نقصان رسی. جی نادیه صبوحي صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. نادیہ صبوحی صاحبہ یہ جو بی آر ٹی کی آڈٹ رپورٹ آئی ہے اور اس طرح کرائے میں اضافے کی باتیں بھی چل رہی ہے تو اگر کرائے میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں عوام کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ دیکھیں بی آر ٹی منصوبہ جو ہے اس کو خیبر پختونخوا کا میگا پروجیکٹ قرار دیا گیا تھا پی ٹی آئی کے دور میں اور اس کو اگر سفید ہاتھی کہا جائے خیبر پختونخوا کے لیے تو یہ بالکل درست ہے. سفید ہاتھی کو سنبھالنا یقیناً ان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے. اب چونکہ یہ عوام کو جدید سفری سہولت دینے کے لیے شروع کیا گیا تھا اور پھر ایک جب پارٹی آئی تھی اکثریت سے اس صوبے میں تو اس کو بی آر ٹی کی وجہ سے کافی حد تک اس طرح اس کو منصوبے کا افتتاح کیا گیا. پہلے تو یہ جب منصوبہ شروع کیا جا رہا تھا تب بھی بہت زیادہ اس میں تاخیر ہوئی اور جو لاگت بتائی گئی تھی وہ شاید 20 اور 30 ارب کے درمیان میں تھی اور وہ بڑھتے بڑھتے اب وہ شاید 120 ارب روپے سے بھی تجاوز کرنے جا رہی ہے یا جا چکی ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ خسارہ جو ہے وہ 6 ارب سے تجاوز کر چکا ہے. اب بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا اربن موبلٹی نے اتھارٹی نے محکمہ خزانہ کو تجویز پیش کی ہے کہ آپ 5 روپے کرایہ بڑھا دیں. اب جو تجویز دی گئی ہے وہ 5 سے 15 روپے تک کی جو اضافے کی تجویز دی گئی ہے. اس میں دیکھیے سب سے پہلے تو یہ حکومتی خزانے کو اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے. تقریباً جو ایک اندازے کے مطابق 28 روپے جو کرایہ ہے اس کے مطابق اگر لیا جائے تو وہ 80 بنتا ہے. اس طرح جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ 50 روپے ہے. تو یقیناً یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے سرکاری خزانے کو اچھا خاصا نقصان پہنچ رہا ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کے لیے جو قرضہ لیا گیا تھا جب لیا گیا تھا اس ڈالر کی قیمت کیا تھی اب ڈالر کی قیمت کیا ہے صوبے کو کس حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. جون میں بجٹ آ رہا ہے اور اس وقت جو یہ سفید ہاتھی ہے یہ خیبر پختونخوا حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے جو میری اپنی نظر میں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں بجلی کی جو ماہانہ بجلی کا خرچہ ہے یا ڈیزل کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے جو ابھی تک جو اندازہ کیا گیا 20 کروڑ سے زیادہ نقصان ہوتا رہا ہے اس کا. تو اب محکمہ خزانہ کو یقیناً کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور 5 روپے سے اگر 15 روپے تک اضافہ ہو جاتا ہے کرائے میں تو یہ عوام کو بہت شکریہ نادیہ صبوحی صاحبہ مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. جی قدرمن کو تاسو واورېدل چې نادیہ صبوحي بي وایي چې دغه سینیئر صحافي دا هغه وایي چې دغه کوم بي آر ټي منصوبه ده دغه د خیبر پختونخوا لپاره د خیبر پختونخوا حکومت لپاره چې یو سپین هاتي جوړ شوی دی. دغه منصوبې د 15 ارب روپو منصوبه وا چې کله شروع کېده او دغه وخت وزیر اعلی پرویز خټک صاحب ویلي چې دغه به په 6 میاشتو کې مکمل کیږي ولې په کال 2013 کې دغه منصوبه شروع شوې ده تر اوسه پورې یو خو دغه منصوبه چې دا تر اوسه پورې مکمل شوې نه ده بل هغې سره سره هر کال چې د خساره چې دا هغه سیوا کیږي او ګټه چې دا تر اوسه پورې ولس ته هغه ترلاسه راشوه یو بهترین سفري سهولت چې دی هغه خلکو ته میلاو دی ولې په دغه کې چې کوم 3 پلازې جوړېږي د کومونه چې به ریونیو جنریټ کیږي هغې نه 1 روپۍ چې دا هغه نه ده جنریټ کړی شوی. د دې نه علاوه چې کوم ایډورټایزمنټ دی کوم اشتهارات دي هغه لږي د دغه نه چې کوم ریونیو جنریټ کیږي هغه د بي آر ټي چې کوم عمله ده د هغې خرچې ته ویستلی شي. دغه شان دغه منصوبه په راتلونکي ورځو کې خیبر پختونخوا حکومت ته چې دی داسې ښکاري چې ډېره زیاته ګرانه پرېوتونکې ده. قدرمنو پروګرام کې موږ سره نور موضوعات هم شامل دي خو وخت شوی دی وړی شانتې دمې تاسو مشرق ټي وي سره اوسئ.